بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 20 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د تای مزارعت والا قانون بیانو. په دې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعلل د دې په مضارع معلوم کې دو تاګانې جمع شي، نو په دغه دو تاګانو کې د یوې تا حذف کول د تخفیف د پاره دا جایز دی. د قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب تفاعل او د باب تفاعلل په مضارع معلوم کې دو تاګانې جمع شي، نو په دغه دو تاګانو کې د یوې تا حذف کول دا د تخفیف د پاره دا جایز دی. اوس په دغه دو تاګانو کې به مونږه کومه تا حذف کو؟ په دې کې یوه تا دا د مضارع علامت دی او دویم باب او دا دویمه تا دغه باب تا ده، یعنی په دغه باب کې دغه تا دا استعمالیږي، د باب علامت دی. نو بعض صرفیان دا وایي چې کم د مضارع علامت دی دغه تا به حذف کو، او بعض صرفیان وایي چې نه هغه تا به مونږ حذف کو کوم چې په دې د باب تا ده. به هر حال که هر یوه تا حذف کول وي نو په دغه دواړه تاګانو کې د یوې تا حذف کول د تخفیف د پاره دا جایز دی. مثلا د باب تفاعل مثال لی تتقبلو، نو د تتقبلو کې د یوې تا حذف کول دا جایز دی، نو د تتقبلو نه به مونږ سره شي تقبلو. د باب تفاعل مثال لی تتضاربو، نو د تتضاربو نه به مونږ سره شي تضاربو. او د باب تفاعلل مثال لی تتدحرجو، د دې نه به مونږ سره شي تدحرجو. دلته دا خبره اهمه ده چې دا زمونږ استاسو په ذهن کې وي چې دا قانون دا د فعل مضارع په معلوم کې جاری کیږي، او د دې بل آسان تعبیر دا دی چې کله دو تاګانې جمع شي او دغه دواړه تاګانې دا مفتوح وي، او ته دغه دواړه تاګانو مفتوح کېدل دا په معلوم کې وي، په مجهول کې نه وي. یعنی دا قانون په مضارع معلوم کې جاری کیږي، په مضارع مجهول کې د یوې تا حذف کول دا جایز نه دی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.